جرګې پریکړه وکړه چې چونکې په دې خاوره باندې نور هیڅ بدامني نور هیڅ جنگ نشتا خو پاکستانی فوج په وسلوال تنظیمونه چې په بېلابېل نامونو د طالب نه تر داعش پورې یادېږي دې جرګې مشترکه پریکړه وکړه چې 2 میاشتې ټایم دی ورسره زموږ د خاورې نه د ووځي. محترمو درې ورځې جرګه وشوه. دا جرګه د ګیلمن شهید په وینو سور کمیز لا وینې وچې نه وې چې د وزیرستان په غرونو کې د پی فقیر قدمونه چې چرتا په هغې ځای پراته په هغې خاوره د دې جرګې اعلان وشو. دا جرګه ته په هغې سټیج باندې هم د بېلابېلو ګوندونو او سیمو مشرانو هرکلی وکړه او بیا د دې جرګې لپاره هره سیاسي پارټۍ هر پروفیشن پیشه او هر ضلع مشرانو ته تګ وشه او پښتون ملت دا جرګه خپله جرګه وشمارله. دا جرګه د پښتون وطن د زرګونو کالونو د تاریخ د ټولو جرګو تسلسل وبلل شوه. دا جرګه په نږدې وختونو کې د مختلفو ګوندونو او تنظیمونو له اړخه راغوښتې شوي ټولو جرګو تسلسل وبلل شوه. دا جرګه د ټول پښتون قام مشترکه جرګه وبلل شوه. دا جرګه ته په خپله سینه باندې ځای ورکول او بیا د دې جرګې د پوره کولو دپاره مزاحمت کولو باندې او د ټول ملت په مېلمستیا کولو باندې جرګې د خیبر ټولو لسته او د دیګي ځای مالک قبیلې ته سلام پیش کړ. د جرګې پریکړه دا ده چې کوم 80 کم او بیش کسان د دې جرګې دپاره نماینده وټاکل شول چې په هغه کې د هرې ضلع او د هر سیاسي ګوند او د مختلف پروفیشن مشران ناستو دا یې مستقله جرګه وبلله او د دغې جرګې د مستقل سکونت دپاره یې په دغې ځای باندې د یو داسې بلډینګ یو مرکز یو داسې د پښتنو کور جوړولو اعلان وکړ چې په هغه کې به د هرې ضلع او د هرې سیاسي پارټۍ دفتر موجود وي. دا جرګه پریکړې وکړلې هغه پریکړې به هم ستاسو سره شریکېږي. ملګرو د ملت شریکې پریکړې وې په دا کې د ټولو شریک غږ و که څه هم زمونږ په پریکړو باندې یو بل سره دا د کم وي دا د زیات وي خو آخر په اتفاق سره څوک لږ چې زیات تل هغه ورته کم شول څوک چې کم و هغه ورته زیات شو خو د ټول ملت اتفاق په دو څو خبرو جوړ شو. په هغه کې تر ټولو اول د امن خبره وه. محترمو جرګې پریکړه وکړه چې چونکې په دې خاوره باندې نور هیڅ بدامني نور هیڅ جنگ نشتا خو پاکستانی فوج په وسلوال تنظیمونه چې په بېلابېل نامونو د طالب نه تر داعش پورې یادېږي دې جرګې مشترکه پریکړه وکړه چې 2 میاشتې ټایم دی ورسره زموږ د خاورې نه د ووځي.
ټول فريق نظمان آرام وای من ټول په یو ځای تورا کړی ده محترمو کچیرې تعلق د اعلامیه وار وای کچیرې په دې دوه میاشتو کې په دې خاوره امن خرابون کې قوتونه د دې خاورې نه نو وتل بیا به دا جرګه خپل بندوبست کوي چې څنګه د دغه خاورې نه او د دغه وطن نه موږ هر هغه قوت استلی شو چې په دې خاوره جنګ جوړوي محترمو د دې جرګې نور هم ډېر شکونه دي خو چونکې جرګې مطالبې نه ډایرکټ پریکړې کړې دي د دې پریکړې عملي کولو دپاره به د هرې ضلع او هرې پارټۍ نه 3 زره ځوانان چې ټوټل 2,40,000 تعداد راځي دا به غیر مسلح او پرامن طریقه سره په خپله خاوره د مسایلو حل لټوي محترمو په دې خاوره چې څومره وسایل دي د دې وسایلو په هکله جرګې پریکړه وکړه چې د 8 کسانو یو کمیټي سیټ کړې ده هغه د ټولو ضلعو د هغه دوکۍ څنداوۍ نه راواخله د چمن نه تر کوهستان چتراله پورې د ټولو وسایلو معلومات راخلي و ټولو سیمو ته ځي چیکینګ کوي چې کوم وسایل د اولسونو په ګټه دي هغه وسایل پرېږدي چې بس کاروبار د جاري وي خو چې کوم وسایلو باندې څوک غاصب شوی هغه په پیږي ځای بندوي جرګې پریکړه وکړه چې د دې وطن د شهیدانو دپاره د دې وطن د لادرکه خلکو لاپته افراد دپاره او په دې خاوره باندې په ځمکه چې کومې قبضې شوي دي د هغو دپاره به په شریکه د پښتون وطن نماینده وکیلان راټولوي هم به دلته په عدالتونو کې ټول میسینګ پرسن ټول شهیدان ټولو قبضو ته به ټول ملت ته به په شریکه دا جرګه وکالت کوي او په انټرنیشنل لیول انټرنیشنل کریمینل کورټ او په یو انصبه هم د خپل ملت د ورکو خلکو د شهیدانو او د قبضه ځمکو مقدمه لړاو کوي د جرګې پریکړه وکړه چې بجلی د پښتون وطن پیداوار دی په قبایلي سیمو کې اعلان دا دی چې دا به مفت وي خو د مفت دا معنا نه ده چې بجلی باندې وي او په پښتونخوا په نورو سیمو کې دوی تر 50 زیات روپۍ په یوه یونټ اخلي جرګې متفقه فیصله وکړه چې نن ورځ نه پس به هېڅوک په یوه یونټ باندې تر 15 روپۍ زیات بیل نه ورکوي کچیرې د دغه په بدل کې د بجلی د بندېدلو یا د لوډ شیډینګ عمل وشو جرګه به په دې خاوره باندې چې کومو نورو صوبو ته د بجلی تارونه ځي د هغې د پرې کولو یا د هغې څه بندوبست کولو ته تیاري کوي جرګې پریکړه وکړه چې په ډیورنډ لاین باندې څومره هم د تګ راتګ او د تجارت ګیټونه دي په 2010 نه اول د 1893 نه واخله تر 2010 پورې چې په کومو قوانینو باندې پښتنو افغانانو ته د تګ راتګ اجازت وو بغیر پاسپورټ ویزې هغه به بیا بحال کیږي کچیرې
دا پریکړه عملی نشوه نو په ډیورنډ لاین باندې چې کوم کسټم یا د پیسو چګولو کوم دفترونه دي جرګه به د هغې مخته کیني او هغه به بندوي دوی ته جرګې پریکړه وکړه چې د پښتنو په منځ کې کومې د قبیلو شخړې دي د یو قبیلې د بل سره یا په دې وطن باندې د فرقو په بنیاد باندې کوم جنګونه دي د هغې حل کولو دپاره جرګې خپله یوه جرګه جوړه کړله هغه به ټولو ضلعو ته ځي خصوصي به پورم ضلع ته ځي او هلته او په ټولو ضلعو کې به د جنګ بندۍ او د پریکړو کولو د فیصله کولو کوشش کوي دا ډیورنډ لاین ګیټونه چې کوم دي دا د چمن نه واخله بیا تر دې پورې چې څومره امراضي دا ټول پکې شامل دي پرې کې جرګې فیصله وکړله چې نن ورځ نه پس وردي یا بغیر وردي یو پښتون به هیڅ چاته یوه روپۍ بتخوري نه ورکوي او کچیرې چاته د بتخوري کار کېده یا په زور یې اخیستله دا کان ملت به ټول د هغه سره ولاړ وي جرګې فیصله وکړله چې څومره آی ډي پیز دي کډوال دي په پښتونخوا کې هغې کډوالو چې کومې قبیلې علاقې دي هغه علاقو ته یې اختیار ورکړه چې ته ورځ راته وټاکه او وخت وټاکه چې په دې ورځ په دې وخت د دې ځای نه کلي ته ځم جرګه او پښتانه به درته په سر وي موږ در رسوو هغوی ته جرګې پریکړه وکړه چې په پنجاب په سیند او په فیډرل علاقو کې د پښتنو سټوډنټانو سره د مزدورانو سره یا هلته میشت پښتنو سره چې کوم امتیازي سلوک کیږي هغه دې بند کړلی شي خو که چیرې هلته په دې بنیاد باندې د چا سره چا بد وکړل چې ته پښتون یې دا جرګه او پښتانه به هغه ته ټول ځانونه ورسوي جرګې پریکړه وکړه چې د دغه ملک کوم پخوانی عمراني معاهده وه عمراني معاهده معنا آیین هغه نور په دې وطن کې د چلېدلو نه دی نوې عمراني معاهده دی د دغه اولسونو د مشرانو په خوښه باندې جوړه شوه دا جرګې دا پریکړه وکړه چې قبایلي علاقو ته چې د کومو هیوادونو یا د کومو مرستو اعلانونه شوي وي هغه دې ترسره کړل شي جرګې پریکړه وکړه چې د موجوده پاکستان د آیین 244 فوج په سیاست او انتظامات کې مداخلت نشي کړلی کوم چې دوی کړی دی د دغه آیین د آرټیکل 6 مطابق ته د هغو خلاف کاروايي وشي جرګې پریکړه وکړه چې د 161 سیټو آرټیکل مطابق د بجلی چې څومره منافع قرض پاتې ده هغه د پښتونخوا ته ډایرکټ او فوري طور باندې ورکړل شي او جرګې پریکړه وکړه چې پښتانه هیڅ ملټري کوډ او هیڅ انټرمنټ سنټر نه مني دا د فوري لرې کړل شي د وطن جرګې پریکړه وکړه چې د 158 مطابق قدرتي ګیس چې څومره هم یا د 1991 انډس واټر کارت مطابق څومره اوبه د دغه وطن حق دی هغه د ورکول کیږي دغه جرګې پریکړه وکړه چې بلاک شناختی کارت دی فوري طور باندې بحال شي کای نکړل بحال بیا دا ټول پښتون د خپل شناخت کارت مطابق نو اعلان کوي کې دې شي ټولي ورواپس جرګې پریکړه وکړه چې څومره سیاسي قیدیان دي هغه د ټول رها کړل شي
په دې څو ورځو کې د جرګې په بنیاد باندې چې څومره نیولي شوي خلک دي هغه د علي نه واخله تر جمشیدو چې څومره هم د مختلفو ضلعو خلک دي هغه دې رها کړل شي او جرګې پریکړه وکړه که جرګې پریکړه وکړه چې دې جرګه کې د شرکت په بنیاد یا په دې جرګه کې ځای ورکولو په بنیاد یا دې جرګې ته د کومک ورکولو په بنیاد که د یو فرد خلاف هم چا کاروایي وکړله دا جرګه به بیا فورا دومره سخته فیصله کوي چې د هغې به تصور څوک نه وکړي جرګې پریکړه وکړه چې ایکشن ان ایډ اف سیول پاور دا یو تور قانون دی چې په پښتنو نافذ دی دا د فوري طور باندې د دغه وطن نه ختم کړلی شي جرګې پریکړه وکړه محترم غلط الفاظ چا څوک کوي هم دلته یې جرګې پریکړه وکړه چې د پښتون وطن یو روایت داسې دی چې په هغه کې بدمعشي به سړی وکړي مړی به سړی وکړي خو په بدل کې به دوی د هغه خور د هغه ورېره هغه په سزا کې چاته واده کړي دې جرګې پریکړه وکړه چې دا روایات نور ختم جرګې په دې خاوره باندې چې څومره هم دا مطالبات یو مطالبه هم دا بلکې یو خاص دی مطالبه نه ده یو خاص دی ټول پښتانه د ورورولۍ په بنیاد کوي د مداخلت په بنیاد یې نه کوي چې په بر وطن کې دا ښځو ته د تعلیم برخه ورکول شي دا یو خاص جرګې پریکړه کړې ده چې راتلونکي اتوار ته به د دې جرګې د ټولو مطالباتو په حق کې او په دې وطن کې د جبر او ظلم پر خلاف د هرې ضلع په صدر مقام باندې هرې ضلع خلاف ټول کامونه او پارټۍ په یو ځای راوځي ټول پښتون بیلټ به په یو ځای باندې د دې سره ولاړ وي دلته چونکې زموږ سره لګیو منټ دلته زموږ سره لګیو منټ صبر وکړو دلته په دې پندال کې زموږ سره په سټیج باندې د دې صوبې ډېر محترم وزیر اعلی علی امین خان ناست دی چې کوم شکونه او کوم آیین مطابق د دغه ملت حق جوړیږي موږ دته دا مطالبه کوو چې د خپل اسمبلی نه بیل ورته پاس کړه دغه ټولو ته او جرګې پریکړه وکړه چې د دې صوبې گورنر چې د سیاسي ګوند دلته په دې جرګه کې شامل دی هغه د هم په دې کې چې څومره هم ایکشن کولای شي په هغه کې د صوبایي حکومت یا نور دی څه کولای شي سره کومک وکړي دا جرګې چې څومره پریکړې کړې دي په دې باندې موږ خپل منځ کې قسم سره کړی دی خو ستاسو نه هم دلته حلف اخلم چې په دې به ټول پښتانه سره ولاړ وو یو منټ دا د جرګې پریکړه ده چې په پی ټی ایم باندې کومه پابندي لګېدلې ده هغه دې لرې کړله شي جرګې پریکړه کړې ده
چې کوم دلته شهیدان وشول هغه خلاف ته چیف منسٹر صاحب جوډیشل کمیشن جوړ شي چې څوک ملوث دي او د چا په آرډر شوي دي هغه ټولو ته دا حکومت پارټي دلته په جرګه کې موجوده ده دا جرګه د سزا او د هغو سره د هغې رویې چې دوی څه کړي دي د هغې غوښتنه کوي. محترم ملګرو دا د جرګې مطالبات مونږ چیف منسٹر ته هم دلته لیکلي ورکوو او داسې هره سیاسي پارټۍ هغو ته هم ورکوو په آخر کې